امام قتاده سے فرمائی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نجاشی بادشاہ باندې د جنازي منځ کو. نو صحابه کرامو او فرمایل چې یاره نجاشی بادشاہ چې دا غنوم اسحمو دا خو مسلمان نو. نو الله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیاتونه نازل کو وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله. بیا او د خو زمون قبله ته منظم نه دی کړي. نو الله دا آیات نازل کو چې ولله المشرق والمغرب. نو وای دا آیات د نجاشی بادشاہ بارکه نازل شوی. دلته علماء یو مسله ذکر کړي چې غائبانه جنازه کول هغه څنګه دي او داغي حکم څه دی. نو دی بارکه یو قول د امام شافعی رحمت الله علیه دی. امام شافعی رحمت الله علیه وی غائبانه جنازه کول دا جایز او روا دي. دویم مسلک د امام مالک رحمت الله علیه او د امام شافعی رحمت الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. هغه وی غائبانه جنازه کول سنت طریقه نه ده. او که څوک وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نجاشی بادشاہ باندې غائبانه جنازه کړی دا نو دا غټ دلیل دی په دې باندې چې غائبانه جنازه کول جایز او روا دي. نو روایاتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نجاشی بادشاہ باندې غائبانه جنازه کړی دا نو الله ورته د حبش زمکه را نږدې کړه او هغه کټ ورته الله مخې ته راوړو. نو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نجاشی بادشاہ جنازه کړی نو هغه غائبانه دم نه. دویم که نبی علیہ الصلوۃ والسلام غائبانه جنازه کړی دا نو دا دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی چې بادشاهان حکمرانان هغې ته ترغیب او د هغې ترغیب پیدا کېدلو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په نجاشی بادشاہ باندې غائبانه جنازه کړی. دریم هغه علما وی چې نجاشی بادشاہ په داسې ځمکه کې وفات شوی و چې هلته څوک مسلمان نو چې په نجاشی بادشاہ باندې جنازه کړی وی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې غائبانه جنازه وکړله. او دا رایا د علامه ابن قیم صاحب د علامه ابن تیمیه صاحب ده او علامه خطابی صاحب په شرح د ابو داود کې عمدې ته ترجیح ورکړې ده. علامه ابن قیم صاحب په خپل مایناس کتاب زاد المعاد کې فرمای ولم یکن من هدیه وسننه الصلاة على كل میت غائب. وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت داسې ندی چې هغه په یو مړي باندې غائبانه جنازه کړي. او بیا فرمای فقط مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليه. رسول الله جون کې ډیر خلق په سفرو کې وفات شوي دي لیکن نبی علیہ السلام په هغې باندې د غائبانه جنازه هغه رسول الله نه ده کړې. دویم دی د غائبانه جنازې دپاره یو روایت پیش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي باندې غائبانه جنازه هغه کړې ده. نو علامه ابن قیم سے په زاد المعاد جلد اول کې 1519 کې فرمای ولم یکن صحیح وای دا حدیث صحیح نه دی او دا ثابت نه دی. نو پته ولګی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرتا اچا باندې غائبانه جنازه هغه نه ده کړې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت او دا طریقې هغه نه و. نو